مالټې صرف په دې ټول علاقه کې په ضلع تیر کې زمونږ د خال رباط او د منجایر د علاقې مالټې لکه بهترینې مالټې دي. زه په خپله په تیمرګره کې د مالټو کار کوم، راځم د امیر صاحب دلې نه مالټې وړم او هلته په تیمرګرې کې د میلې په ډاګ کې خرڅوم. د دې علاقې مالټې لکه بهترینې مالټې دي. د اوبو مسله ده، موږ ته د رباط د مالټو نه ډېر زیات مسله د اوبو ده. که چېرې موږ ته د اوبو نه مسله نه وي، دا مالټې به دلته دې خلکو ته دې کسټمر ته ډېر په ښه ریټ میلاوېدی. ولې چې دلته اوس مالټه په 1500 روپۍ کې ده، د فروش چې موږ خرڅولې په 1200 روپۍ کې ده. ولې چې سوکړه د سوکړې وجې لاسه ده، که دا مالټه د دوا ډېر زیات کم دی، نو په دې وجه باندې مالټه ډېره زیاته های ریټونو باندې. نو دا خبره بایجانه چې تاسو خو ته د مالټو نه څنګه مالټو لګې د بهار یو کسبدار یو سړی نه و چې یاره دا مالټې د یو د بل د کاکا صاحب د مالټې خپل یو خوند دی، د رباط مالټو خپل یو خوند دی. موږ کاره سړي ته وتر رباط مالټې خوري تر کاکا صاحب خوري، څوک کوئی د کاکا صاحب راکړه، څوک کوئی د رباط مالټې کا خلک کوئی د پنجاب مالټې چې دلته راتلی که نه، هغه ډېره پیکه مالټه ده. هغه تم پېژني او زه هم پېژنم، هغه بالکل یو پیکه غوندې خوند نه وړي. نور د کاکا صاحب مالټه چې ده هغه د رباط مالټې نه ښه مشهور وي. رباط مالټه چې ده هغه په تروش لکه تروشکنه ده، خو هغه ځایدار خلک هغه ډېر زیات د کسټمر خوښوي. موږ دا ډېره زیاته مالټه د سعودي عرب دوبۍ ته لېږم. کاروان یم او په دې لاره تېرېده به دا مالټې مولې ډېرې مزهدارې مالټې وې. او د وروره دا مالټې کټلې ما وخوړه، ډېرې صحیح مالټې دي، ښه مزهدارې. نورو ځایونو کې خرڅېږي خو هغه میټي، او دا اورېجنل ښایسته د رباط مالټې دي، ښه مزهدارې. او د ورور راله راکړې ښه په ښه بیه باندې، په بوجۍ کې مې هم واخېستې او دا یې راله کټ کړې، دا د په لارې باندې موږ رباط کې مالټې خرڅوو، د ډېر وخت نه کاروبار کوو او موږ بیا راول باغات هم بیا د پخاوړو ډېرې کې موږ هغه کپسول خرڅوو. په دې ځای ته تقریبا سعودي عرب ته، دوبۍ ته، هر ملکونو ته تقریبا او زموږ لوکل علاقې چې دي په هغې کې هم دا موږ خلک وړي او ډېر زیاتې خوښوي. د دې یو خاص ذایقه ده او دا ریټ مالټې ده. تقریبا د 12 سال نه مالټو روزګار کوو دلته زموږ باغات کې، او چې کوم میلمانه راځي لکه ټورسټ راځي، نور راځي بهر ملکونو ته، نو د هغو دپاره موږ هرکلی وایو راځي دي د رباط مشهورې مالټې به ورکوو او په ذمهوارۍ به ورته ورکوو.